بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د لر او بر کتونکو تاسو ته وایم په خیر راغلی. نن به خبره کوو په کورمه کې یو ډېر غیر معمولي واقعه رامخکې شوې ده. هغه په داسې مهال رامخکې شوې ده کله چې یو قافله چې کومه وه هغه روانه وه د پاړه چنار په لور باندې، او په دغه قافله کې تقریبا 200 ګاډي چې کوم دی نو په دغه قافله کې موجود وو. دا د ترجمان خیبر پښتونخوا حکومت بیرسټر محمد علي سیف بیان دی چې په دغه کانوایي یا په دغه قافله کې 200 ګاډي ول. دغه ظاهره خبر ده چې کانوایي وه، نو په دې کې به د دې نه مخکې وړاندې وروستو به خامخا د سیکیورټي فورسز کوم کسان هم هغه کار به هم په دغې باندې یو قسم لپاره ډیپلاید بول یا په دغې سره به روان وو. په دغه کې زموږ د معلوماتو له مخې چې کوم سرکاري ذرایع کنفرم کوي، نو 240 کسان چې کوم دي نو هغه په دغه قافله باندې په ډزو کې وژلې شوي دي. یو شمېر په هغې کې زخمیان هم دي، خو بیا هم د سیمې نه چې کوم را رسېدلي رپورټونه دي نو د هغې مطابق دغه ازادي ذرایع چې کوم دي نو هغوی د 50 پورې د کسانو د مړینې چې کوم دی نو هغوی تصدیق کوي. په دې کې به زه تاسو ته دا ووایم چې زیاتره زخمیان چې کوم دي نو په وړومبې چې کله دا واقعه رامخې ته شوله د ډزو ده، نو په دې کې 14 کسان زخمیان چې دي نو هغه د علیزی هسپتال ته وړلي شوي ول، خو بیا وروستو د تحصیل ټل هسپتال ته چې کوم CMH هسپتال دی په تحصیل ټل کې هغې ته ویوړلې شول. تر اوسه پورې په سیمه کې په خاص کر په کورمه کې خو بالکل موبایل نیټورک چې کوم دی نو هغه بند کړی شوی دی. ورسره هنګو ډسټرکټ چې دی نو په هغې کې هم موبایل سیګنلې چې کوم دی نو هغه بندې کړې شوې. دا په دې قافله باندې حمله چې کوم ده نو دا په یو ځای کې نه ده شوې، یعنې دغه کسان خو یو خو دغې قافلې ته د وړاندې نه منتظر ناست ول او وسله یې لرله. دا په مندوري علاقه ده، په هغې کې دغه حمله شوې ده، په ډاټ کمر علاقه کې شوې ده او اوچت نومې علاقه ده. په دغې دریو علاقو کې په دغې کانوای باندې ډزې شوې دي. وړاندې له دې هم په دې کې یو خبره به زه تاسو ته بله دا وکړم چې په دې کې خو زیاتره کسان چې کوم په نښه شوي دي نو هغه د اهل تشیع سره تعلق ساتي، خو سنیان چې کوم دي نو هغه پکې هم یعنې د دغه ډزو ښکار شوي دي، زخمیان پکې هم دي، په حق پکې هم رسېدلي دي. نو دغه یو خبره به ده چې په کورمه کې د ناارامي یا د بې ارامي چې کومه وه نو دا د وړاندې نه را روانه وه. مختلفې بانې به جوړېدې د دې دپاره او په دواړو فرقو به په یو بل باندې ډزې کولې. وړاندې له دې هم داسې یو واقعه رامخې ته شوې وه او هغه د پاړه چنار په بایپاس باندې تقریبا 2 میاشتې کېږي چې هغه هم